بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په دې وخت کې موږ موجود یو د پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال فاروقي کلینیک کې د تور زړي باره کې به سر نه معلومات حاصلو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ډېر سوالونه سر داسې دي د خلکو ذهن کې سر چې مطلب د تور زړي ویکسین موږ به څنګه لګو، د دې ډوز د دې ټایمینګ دا لږ موږ ته دا څنګه طریقې سره لګي، او سر دا موږ ته په ګورنمنټ بس لګېدی شي که نه پرایویټ سیکټر کې دا موږ ته اویلیبل وي سر. شهیار صاحب ډېره مهرباني. د تاسو ډېر اهم تپوس وکړو چې د هیپاټایټس بي ویکسین چاله پکار دی او دا څنګه لګول غواړي او دا څه شی دی. دا هر یو ویکسین چاهے د هیپاټایټس بي دی یا چاهے د نن سبا د تیرو د څو میاشتو کې د کورونا ویکسین خبره وي، د ټایفاید ویکسین دی. ویکسین عموما یو دوه درې ستنو یو کورس وي چې دا مونږ چاته ولګو نو هغه سړی چې دی د هغې بیمارۍ نه بچ پاتې شي. شو نو هیپاټایټس بي ویکسین هم شته او دا د درې ستنو یو کورس دی، خو دا مونږ هغه کس ته لګوو چې چاته هیپاټایټس بي نه شوی. که چاته یو ځل هیپاټایټس بي وشو او دا هغې نه مکمل ریکور هم شو، بیا هغه ته د ویکسین ضرورت نه ځکه چې هغه قدرتي ویکسین شو. نو هیپاټایټس بي ویکسین هغې ته لګي چې د چاته هیپاټایټس بي نه شوی، یعنی هغه ایچ بی اس انټیجن چې کوم ټیسټ دی چې هغه نیگیټیو راغلی. اصولا خو ټول کسانو ته هیپاټایټس بي ویکسین پکار دی، خو که موږ بیا یو سټریټجي جوړ کړو نو دا موږ هغې کسانو ته کوو چې چا په کور کې هیپاټایټس بي مریض وي، خاص طور په ښځې خاوند کې که یو ته وي او بل ته نه وي نو هغې ته موږ وایي تاسو هیپاټایټس بي ولګوئ. ډاکټرانو ته پکار دی چې هغې هیپاټایټس بي ویکسین ولګوي، نرسانو ته پکار دی چې هغې هیپاټایټس بي ویکسین ولګوي. بل چا چې داسې پروفیشن دی مثلا د نایان دي باربرز دي هغوی ته پکار دی چې هغوی هیپاټایټس بي ویکسین ولګوي. نو یو خو به اول ټیسټ وکړي چې هیپاټایټس بي ایچ بی اس انټیجن چې دی دا صفا دی، یعنې هغه سړي ته دا ټیسټ بیمارۍ شوې نه ده. چونکې د هیپاټایټس بي بیمارۍ داسې ده چې چاته شوي وي هغه ته پته نه وي لګېدلی. نو چې هغه کلیر دی نو بیا د دې درې ستنو کورس وي او دا په مټ باندې لګي. او اول چې نن یو ستنه ولګي نو دویمه ستن چې دی هغه نن نه یو میاشت پس لګي. لکه نن چې اوس 20 اپریل دی نو څوک نن لومړنۍ ستنه ولګي، دویمه ستنه به هغه په 20 مۍ کې لګي. ٹھیک شو. او درېیمه ستنه د نن ستنې نه 3 میاشتې نه واخله 6 میاشتې پورې لګي. نو دا د 3 ستنو کورس نن یو میاشتې پس او درېیمه ستن 3 میاشتې پس یا 6 میاشتې پس. او چې کله د 3 ستنې کورس پوره شي نو اصولا پکار دی چې بیا موږ انټي باډیز چیک کوو چې آیا د ده ته د ویکسین فایده وشوه که ونه شوه. نو عموما موږ چې کوو نه خو پکار دی چې دا چیک شي. نو چې چاته ویکسین کورس پوره شي نو هغه ته د هیپاټایټس بي نه د بچ کېدو پروټیکشن چې دی تقریبا 95% 99% پورې 100% خو نشو ویلی، کله نه کله ویریانټس وي، 95% یا دې نه زیات هغې ته د دې بچت شي، هغه د دې نه بچ پاتې کېږي. تاسو دویم تپوس وکړو چې آیا دا هسپتال کې ملاویږي نه ملاویږي. ماشومان دپاره خو چې کوم ماشومان نوي پیدا کېږي هغوی دپاره خو هیپاټایټس بي ویکسین دا زموږ ای پی آی سیسټم کې موجود دی، د هغې یو حصه ده. او مشرانو دپاره ما په علم پورې خو داسې سیسټم نشته دی، خو دا دومره څه ګران ستنې دي. ټول د 3 ستنو کورس په ما خیال کې په 200-300 باندې یو ستن ده یا په 200 دا یو نیم سل ده، څومره ګران نه دی. که ته دې ته وګورې چې چاته هیپاټایټس بي شي او هغه علاج ته به خبره کېږي نو دا د دې څه قیمت لري، ځکه خدای مکړه چاته هیپاټایټس بي وشو او هغه له وجې نه جګر خراب شو نو هغه د ټول عمر بیماري ده، یا به لیور ټرانسپلانټ دی. په لیور ټرانسپلانټ تاسو پته ده چې 50 لکه روپۍ لګي. نو زما خو به د ټول تاسو په توسط سره د ټول ناظرین ته دا خواست دي چې چا چې هیپاټایټس بي ویکسین نه دی لګولی نو هیپاټایټس بي ویکسین ځان ته ولګوئ، خپل رشته دارانو ته ولګوئ، خپل عزیز دوستانو ته ولګوئ، ځکه چې دا ډېر په کمه خرچه باندې یو غټه بیمارۍ نه موږ بچ کېدی شو. شکریه. تھینک یو سر. سر ډېر اهم معلومات حاصل شو. سر اکثر سر دویم کوېشن دا کېږي سر چې دې انجکشن سره څه تعلق دی سر؟ مطلب دا انجکشن مطلب یو ستن دویم کس له استعمالولی شي دې نه خورېږي نه خورېږي سر؟ شهریار صاحب دا هم ډېر امپورټنټ کوېسچن دی. دا هیپاټایټس بي او هیپاټایټس سي چې دی د دې د یو سړي نه بل سړي ته پیلاوېدو غټه وجه چې دا انجکشن دي یا سرنجونه دي. نو یو خو دا دی چې کله د انجکشن ضرورت راځي، چاهے هغه د تبې ستن ده، انټي بایوټیک ستن ده، څه بل څه ستن ده، نو همیشه دې دا ډسپوزیبل انجکشن میلاوي استعمالیږي چې هغه سرنج چې دی چې دوباره نشي استعمال، ځکه چې هغه دوباره استعمالیږي نو دا د کې چانس وي چې دا جراثیم به دا یو ولا بل ته ولګي. ډېر داسې کسانو مو کې ځایونو کې چې هغې
سرینج چې دی هغه وخوټ کوي هغه په کیمیکل کې واچي او نیډل بدل کی دا هم غلطه طریقه ده. نو همیشه چې دی ډیسپوزیبل سرینج پکار دی، ونس ټایم سرینج پکار دی. او زما به دا خواست دي چې کله زمونږ میډیکل کولیګز چې چاته ستنه ولګوي نو چې کوم انجکشن استعمال شوی دی هغه دې ماته کړي چې هغه دوباره استعمال نه شي. عموما څه کېږي چې دا چې کله ټول انجکشن یې مونږه مطلب یو ځای ته کوو کله داسې ډیران ته واچوو نو زیاتر هغه دوباره بیا راټولې کړي او صفای کړي او بیا ریپیک کړي. نو دې دپاره زما خواست وي ټولو ته چې کله هم تاسو ته ستنې ضرورت راځي تاسو ډسپوزیبل سرینج باندې اصرار کوئ بلکې خپل راوړئ، ښه کوالټي والا راوړئ او چې کله ستنه ولګي هغه سرینج تاسو ډسپوز اف کوئ. شکریہ. تھینک یو سر د ټایم راکولو سره یو جهان مننه. ډېر مهرباني. انشاءالله په را روان اپیسوډ کې به موږ د نورو بیمارو مطابق د ډاکټر صاحب نه ډېر معلومات ترلاسه کوو. جزاک الله.